دا قربانی د مړو نه څه حکم لري؟ درې طریقې دي په لنډو الفاظو. څوک چې قربانی د مړي نه کوي، که مړي وصیت کړی نو د مړي نه په درېیمه حصه کې دا وصیت سر ته ورسوه. ځکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي چې مړی کوم وصیت وکړي د هغه وصیت سر ته رسول پکار دي. ضرور ده چې د هغه وصیت ورسوي. دویم شکل دا دی چې یو سړی د مړي نه قرباني کوي، د مړي نه قرباني داسې سوچي ځان له قرباني کومه او دا دې زمانه موشي او دا دې زما د مړو خپلوانو ټولو نه وشي. دا نیت کول صحیح کار دی، دا غلطه نه ده. د الله نبی یو قرباني کړې وه او داسې ویلي وو دا زما د طرف نه ده او زما د ټول کور والا د طرف نه، دا زما د ټول اهل د طرف نه. په دغه وخت کې د رسول الله اهل څوک وو؟ ژوندي عباس و، علي و، عائشه وه، نورې بیبیانې د رسول الله. په دغه وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم مړه خپلوان څوک وو؟ خدیجه وه، زینب دای بیبي وه رضی الله تعالی عنها، درې نونې وې هغه هم وفات شوې. لنډه خبره داسې ده چې کله ته وضحیه کې او داسې وسوې یا الله دا زمانه قبوله کا زما د ټول اهل نه ستا چې څومره خپلوان دي هغې ته الله ثواب رسوي. یو دریم شکل داسې دی چې خلک داسې وایي چې دا وضحیه دا زما د پلانکي مړي د طرف نه شوه، مستقله حصه ولو کې. په یو صحیح حدیث کې د مړي نه مستقله وضحیه کول د دې د وجې نه عبدالرحمن مبارک پوري وایي ولم اجب فی الاضحیه عن المیت حدیثا صحیحا صریحا مستقله. مستقله وضحیه کول د مړي د طرف نه چرته نه ده کلی رسول الله نه صحابه کرامو کړی ده. په صحیح حدیث کې دا نشته چې ګنې چرته به د مړي د طرف نه صحابه په خپل اندازه مستقله وضعیه کړې. د دې د وجې نه عبدالله ابن مبارک چې د امام ابو حنیفه رحم الله شاګرد دی هغه فرمایي زه د مړو نه وضعیهګانې ښې نه ګڼم، د دې په ځای چې ته صدقه وکړې نو هغه به تې بهتره وي. او زه داسې ویم چې کوم یو سړی د مړي نه وضعیه کوي هغه ته ووایه چې د مړي چې کوم میراث دی هغه ولې نه تقسیموي چې ته د مړو نه وضعیهګانې کوې. میراث ورکول د مړي نه فرض دي، د مړي میراث تقسیمول ستا د خور حصه ورکول په تا فرض دي. په دې کې داسې مسله ده چې زمونږ عقیده ده که دا خیر وي او د مړو نه مستقلې وضعیهګانې کول ښه وی. محمد رسول الله به یوه وضعیه د خدیجې نه کړې وې، ډېره ورته ګرانه وه چې کله به یې قرباني ګډ به حلال کو د هغې د دوستانو که به یې غوښه لېږلې. یو ورځ به یې داسې ویلې وې چې دا زما د پلانکۍ ښځې نه حمزه ورته ډېر ګران و، د هغه په شهادت باندې د سترګو نه اوښکې تللې وې. خو د الله نبي داسې چرته نه ویلي چې دا زما یوه وضعیه چې شوه نو دا د حمزه رضي الله تعالی